چې د مینګورې د ښار تمام بینکونو مخې ته سټوډنټان راغونډ شوي دي. عاجزانو پکې نه مونځونه کړي دي نه یې روټۍ خوړلې ده او بینکونو والا پکې خپل مطلب چې خپل اټۍ ماسټۍ وکړو. د دې چیکن مسله ده ریزلټ یې په توکه کې ویستی ری چیکن سلسله د ځان خپل کسان کینی یا 10 نمبرو کې یا شل د یو پیپر چې کم دی 600 روپۍ دی. یو دې ظلم ته ګوره. زه خو اول کمیشنر ملکل ډیویژن ته خصوصي د خپل طرفه اپیل کوم چې د دې لپاره یو 4 رکنی کمیټې کینی چې کله ری چیکن کیږي او د هغو د مخې پیپرې اوپن کیږي د سړی خو ویني چې دا د پلانکي شي پیپر دی د پلانکي د کوېشن داسې دی د دې انس داسې دی انسر د هېڅ هم پته پکې نه لګي جي خو دا ما توکه ده له 10 نمبر ورکړه او د دې ری چیکن په حواله سره څه ویل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم صفي الله دی. زه اف اس ټي ډګري کالج مینګورې نه وکړه که نه او زما 888 نمبر یې راغلی دی. موږ اوس ری چیکن وکړو 3 پیپرې مې 3 واړه ورکړې وې چې 100 روپۍ هغه واخیستې 1800 روپۍ شوې او قسم دی چې یو نمبر یې راته هم نه سیوا کړی دی. هغه واپس 888 راغلی نشته بس پیسې هلي او بس خو ډېر شی پیپر یې هلته چې ورشئ دا خو یې په کروړاو پیپر دي. موږ به د چا پیپر وې راوباسو در هلته دا خبره کوي او بس داسې پیسې هلي. اوس پکې سپیشل اګزام راغلی دی که نه اوس د هغه سپیشل اګزام اوس 1970 روپۍ جدا فیس دی. اوس دا فیس دی اوس په هغې کې چې 25 نومبر باندې اګزام دی اوس دا واړه هغې ته راغونډ شوي دي او 3 غنټې هم وشولې او ولاړ یو بس بینک امډیکیډ هغه لاړو او یو شی هم نه سیوا کېږي بس دغه حساب دی. غواړم زما نوم عماد دی د جانزیب کالج نه مې اف اس سی کړې ده او 832 مارکس مې دي. د ریچیکینګ دپاره ما اپلای کړې وه یو نمبر هم نه دی سیوا شوی نو وایي چې لکه بدې کې به سیوا شي نو زما چې څونه یقین دی چې پیپر یې د سره کولاو کړي هم نه دي. وایي چې لکه د زما ټولو ملګرو نه دي سیوا شوي او اوس چې دی نو وایي چې سپیشل اګزام دی او مخه دا پیسې دي اول ریټوټلینګ له مې جمع کړې وي اوس دغه 4 غنټې مې وشوي بینک مخې ته ولاړ یم او وایي چې صبر وکړه. جی مونږ راغلي نن بینک ته پیسې جمع کولې او دنده یو کس ناستې له بلا زموږ تقریبا 3 غنټې که 4 غنټې وشوي د هغې نه مونږ ولاړ یو دلته. هغې دا نتیجه ده چې اوس به واپس کورونو ته ځو او لکه هسې نه یو څه خوړلي اوس به هم دا سپیشل اګزام مونږ ورکوو زموږ مستقبل خو دو تباه او برباد کړو. صحیح شو لکه اوس مونږ له ډېر زیات لږ مارک سره مونږ ریچیکینګ هم وکړو پیسې رانه ما سوچ پناه واخیستې زموږ یو نمبر یې هم سیوا نه کړو. زموږ سره دې کار لکه انتهایي زیاتې کړی دی. سپیشل اګزام اوس ورکوو جو پته به لګي او توکه کې به ولي نو په هغه کې هم داسې چلو شو سهار راغلي او ولاړ یو لا دنده کېده نشته اوس وایي چې چوټي کېږي او تاسو نه کېږي. مونږ چې کله د سیکنډ ایئر رزلټ راغی مونږ زموږ به ډېر زیات های مارکس وي. صحیح شو ما به خپله چې ډی ام سي څنګه وکتله زما فزیکس کې ما له په 100 کې 44 مارکس راکړو. ما چې خپل کلکولیشن وکړو که نه دې نه چې 20 مارکس ته ام سی کیوز لړکې او 12 مارچ د پریکټیکل تی لړکې مالا لکه مطلب مالا دو په 70 مارچ کې مالا دو 12 مارچ راکړي لکه بېحده زیاته یې کړه او زمانه فزیکس پیپر کې صرف یو نومیریکل پاتې شوی او مونږ شپه ورځ دغه کړله مونږ خپل محنت کړی د هغې سیله مونږ ته میلاوه نه شوه. دا راته ووایه چې ته په ګورنمنټ سکول نه دي کړی که دغه نه د پرایویټ نه. زه د جنزیب کالج سټوډنټ یم او ما میټریک خپل کور ما د سکول نه کړی. صحیح شو زما 940 پلس مارکس وو په هغې کې به د کمې نمبر یې نه وي ځکه چې پرایویټ و او دې کال ما پیپر ډېر زیات زبردست کړی ما یې زما به 980 پلس مارکس وي هغه چې کله رزلټ راغی موږ له ډېر زیات لیک راکړی زما 732 مارکس یې ما لا کړی او فزیکس کې هم لکه دا چل کړی زما نه ما چې صرف یو کوېسچن زما نه پاتې شو ډېر زیاتې را سره کړی. له سټوډنټانو پر یاد تاسو اورېدو وایي چې په ریچیکینګ کې زموږ په نمبرو کې اضافه نه شوي. زه حیران دی یم چې دا پیپر یې چا کتلی دي. په دې نه مخکې مې ویلي چې کمیشنر ملکان ډیویژن چې یو ډېر ایماندار نر سړی دی زموږ ډیپټي کمیشنر هم یو نر سړی دی چې خامخا د انتظامیین ورسره کسان هم دوی 4 رکني کمیټې دې پیپرو ته ناست وی ښایي باقاعده دا پیپر یې کولاو کړی وی د پیپر خو پته لګېدلې وه نو پیپر یې د ځانه بس په توکه کې هېڅ هم نه دي کړي د یو پیپر چې 100 روپۍ اخیستې دي و سپیشل اګزام دی جي د هغې لپاره جدا اماونټ دی د دې ریچیکینګ لپاره جدا اماونټ و زه خو حیران یم دا او بل عام خبره چې واورئ پی ایس ایم اے
پرایویټ سکول منیجمنٹ ایسوسییشن چې تاسو ته ایکسپلین کما که کم کسان په دې خبر نه پوهېږي زمونږ زیاتر مقامي کم ایم پی ایس چې دي هغه دا شیزونه هم نه پېژني د هغو په ایجوکیشن عبور حاصل نه دی د هغو په یو ډپارټمنټ عبور هم حاصل نه دی دا به چا سره خبره کوي خو زه حکومتي ادارو ته وایم کوم چې د چیک بیلنس ادارې دي هغوی ته وایم چې په دې ماشومانو رحم وکړي ځکه چې پرایویټ سکولونو له های مارکس ورکړي دي ولې ورکړي دي ټول پې پوهېږئ د ګورنمنټ هغې ولې کې مې ورکړي ټول پې پوهېږئ بیا د حکومت ته په اخره کې دا مطالبه کوم چې په کووډ-19 کې د ګورنمنټ سکول اینڈ کالجز ادي بندېږي او پی ایس ایم ای دي نه بندېږي په یو پاکستان کې دوه قانونه څنګه چلیږي او د ګورنمنټ هغه ماشومان تباه برباد وو هغو څوک مطلب چې چا به څه کار کو چا به څه کار کو چا به څه کار کو غریبانان هغه په کارونه کړي دي نو دې پې له دې حکومت تعلیم تباه برباد کو اجازت غواړم د الله